بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم حیات یوسفزی. تاسو ګورئ زموږ ټي وي. نن موجود یو په کراچۍ ښار سند اسمبلی مخې ته 14مه ورځ ده چې د پی ټي ایم څه ملګري چې دي هغو دغلته احتجاج شروع کړی دی. پر لتللي راځئ چې د دوی معلومات وکړو چې د دوی څه غوښتنه ده او تر اوسه پورې سند اسمبلی مخې ته چې دوی ناست دي نو د دغه اسمبلی څه ممبرانو د دوی نه تر اوسه پورې څه تپوس کړی دی یا دغه غوښتنې تر اوسه پورې څومره پوره شوي دي. که دغه غوښتنې نه پوره کیږي د پی ټي ایم چې کوم مشران دي د هغو را روان رای عمل به څه وي. راځئ زموږ سره وینئ. محترم 14 ورځې کېږي چې دلته ناست وي په دې سټینډ کې پر دې روډ باندې، خو کښېنو به تر هغه ټایمه پورې چې علي وزیر مو د جیل نه نه راخلاص کړی. خو دا داسې بې حسه حکومت دی، دا داسې بې حسه دلته چې کومه میډیا ده یا اخبارونه دي نو هغه خو ټول د موږ سره داسې سوشل بایکاټ د مېرې د زوی رویه را سره کوي. نو موږ خو ډېر مایوس یو په دې ملک کې د دې انتظامیې څخه، د دې صوبایي حکومت څخه، د دې اخباراتو څخه او غږ پر پښتنو کوو چې موږ تر هغو علي وزیر نه یې راخلاص کړی، دا پر لت به ناست دی. ګوره دا اف آی آر چې در سوی دی دا د هوم ډپارټمنټ څخه لیټر جاري سوی دی. اف آی آر په سند کې جاري سوی دی او په عدالت کې چې کوم جج دی هغه د سند حکومت جج دی، چې پراسیکیوټر دی هغه د سند حکومت پراسیکیوټر دی، د اسلام آباد پراسیکیوټر نه دی، نه د اسلام آباد عدالت دی، نه په اسلام آباد کې اف آی آر در سوی دی، نه د هوم ډپارټمنټ منسټري د اسلام آباد څه لیټر لیکل دي. ټول کاروایي په سند کې سوې ده. ځکه موږ سند ته ناست یو، خو کاش چې نن محترمه بېنظیر ژوندی وای هغه به په دې پرلت کې هم ناسته وای او علي وزیر ولاکه یو ورځ په جیل کې تېره کړې وای. نو چونکې بېنظیره نسته، دا نور چې ناست دي دا هسې خپل د پیپلز پارټۍ سره، د بېنظیري سره، د بوټو سره، د عوامو سره هېڅ سنجیدګي نه لري او دوی ته ډېر د شرم مقام دی چې موږ دلته ناست یو او دوی دلته راتلی هم نشي او د موږ سره خبره نه ده کړې. دا ډېر زیاتوب دی د پښتون قام سره او پښتنو غږ کوو چې دا خپل دا زمری مه پرېږدئ په جیل کې، سره یو سئ رامخته سئ، انشاءالله موږ یې خلاصوی سو. مخې ته مونږ 14مه ورځ ده او یو ټیر مونږ هم نه دی سوځولی، نه مونږ لارې بندې کړې دي، مونږ نه چاته لاس اچولی دی، نه تشدد کړی دی. خو دې باوجود هم مونږ ته میډیا کوریج نه راکوي. مونږ د میډیا نه دا خواست دی چې دی دا راشي، مونږ پر عامون خلک یو، زمونږ اواز د پورته کړي، زمونږ سره د دې زیاتی نه کوي. سلامونه احترامات. تاسو ته معلومه ده چې له 14 شپو دلته پښتون تحفظ مومنټ ناست دی. د دغه غوښتنه څه ده؟ غوښتنه یې دا ده چې علي وزیر او ویس ابدال او اني پښتون او نور د پی ټي ایم چې کوم بندیان دي د دوی خلاصون لپاره ناست یو. نو په دې کې له موږ سره دا غوښتنه کوو له صوبایي حکومت سند چې د دوی پارلمان مخې ته ناست یو، نو د دې ریاست یا د دې سند کومه اسمبلی چې ده د دې ممبران دي له دې ټولو دا غوښتنه کوو چې موږ ته علي وزیر او ویس ابدال او اني پښتون راخوسي کړي او نور چې د پی ټي ایم کومې بندیان دي دا ټول راخوسي کړي. نو که دا نه وي موږ د دې نه بیا بل قدم اخلو په مخ باندې چې هغه ته لانګ مارچ وایي. په لنډو شپو کې به انشاءالله مشر منظور احمد پښتون اعلان کوي او که هغه نه وي موږ په اسلام آباد کې جی ایچ کیو ته درنه کوو، هغه ته کښېنو. نو بیا خپلې غوښتنې اعلان کولی سو. اول دا غواړو چې موږ ته دلته اني پښتون او ویس ابدال او ستر علي وزیر چې موږ ته راخلاص کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. د مو نوم سخین الله دی، په ګرونو وزیري مشهور یا د ضلعبندو کوارډینیټر یا دا زوی کراچۍ ته میږه تقریبا 8 دن کېږي چې راغلي او د ایم ان ای علي وزیر د خلاصون د پوره دا زوی میږو پوره من ډېر منظمه پرلت ته د صوبه سند د اسمبلی مخ ته کښېنولی دی. خبري نو په دې لړ کې ډېرو خلکو داسې مسلې هم راوړي چې چا څوک خلک ورک شوي دي د پښتون په خطه باندې په دا 20 کاله کې چې څومره سخت حالات تیر شوي دي، که چا
کورونه وران شوي که چا مارکیټونه وران شوي که چا د روزګار ته نور کومې نقصان رسېدلی نو هغه خبرې دلته سره شریکوي او دلته بیا څه ټیمونه شته هم دی چې هغه پی ټي ایم هغه ټیمونه کېنولي دي او هغه خلکو نه مسایل اوري نو پښتون په نړۍ کې چې پی ټي ایم لومبۍ ورځ راوتی دی د خلکو مسلې اوري او خلکو مسلې دلته درج کوي هغه له یو کتابي شکل ورکړی دی او هغه بیا هغه علاقه کې په کومه علاقه کې چې پرلت وي یا احتجاج وي د هغې علاقې حکامو تږدي چې زموږ په علاقه کې دا مسلې دي پی ټي ایم د لرو بر د ټول پښتانه د جغرافیا د تاریخ د ټولو پښتنو د تعلیم د علاج د هر شي پر هر شي نظر دی او دا د ټولو پښتنو په هر غم کې شریک دی څه چې د پښتنو سره ناخوالې کېږي د دې ناخوالو دپاره دا پی ټي ایم خپل دا تګلاره شو